ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان د څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې ګرانۍ کمې وزرې خورې کړي دي او د عام ولس ژوند چې کوم دی هغه ډېر تنګ شوی دی. چونکې زه د پاکستان ته احتجاج پاکستان ویم او احتجاج پاکستان کې هر وخت احتجاجونه وي، خو مجال شته چې د دې عام ولس احتجاج ته څوک توجه ورکوي. نن د چارسدې کې د جماعت اسلامي لخوا چې کوم احتجاج را جوړ شوی و هغې کې ورسره تاجر تنظیمونو د دوو تاجرانو تنظیمونو ورسره هغې سره چې کوم بیا شاخونه دي د هغوی ورسره د میډیسن والا او دغه شانتې د وکلا چې کوم دی نو نن سټرایک و. مطلب او غرض یې دا و چې په دې ملک کې کومه ګراني ده دغه ګراني دې ختمه کړي شي او دې قوم ته دې مواقع ورکړو شي. نن په لکونو خلکه د دې ملک له چې کوم دی نو هغه بخر ځي، خو تاسو ته پته وي نن په پاکستان کې د ټریول ایجنسو کاروبار ډېر دوام سره روان دی. دغه یو کاروبار دی چې موږ د هغې ویلو شو چې دا کاروبار روان دی. دا کاروبار ولې روان دی چې خلک بهر ملکونو ته تښتي د دې ملک نه. نو موږ په یو داسې ملک کې ژوند کوو چې دا سیاسي حکمرانان دي دوی ته اټۍ جوړه کړې ده، سټی کوي او بیا بار تښتي. په خپلو کې بې اتفاقي ده په هر څه کې سیاست، هر څه کې سیاست. هغه ښه دی دا ښه نه دی. قام هم په دې کې اخته شوی دی چې زما لیډر ښه دی. اجتماعي سوچونه ختم شوي دي، انفرادي سوچونو ته خبر راغلی ده، خلکو ځان کې انا رانیولې ده چې به نه زما د لیډر به بد نه وی، بس صحیح ده هر څه بیا ټیک ټاک دي. نن د عام سړي ژوند چې کوم هغه سخت شوی دی. زه په دې باندې کومه لکه زه خو کولو خبره کومه چې سرغونی چې کوم دی هغه خو چې کومه ډله ټولو ته پته ده. بیا چې چاته حکومت پاتې شو نو چې هغوی حکومت پرېښودو نو په داسې حالاتو کې پرېښودو چې هغه د آی ایم ایف څه شی دی. آی ایم ایف او زموږ په دې ذهنونو کې د آی ایم ایف اچولې د عام ولس د آی ایم ایف سره کار نشته. واحد دا عمل دی چې دلته کې قرضه ورکړي نو دا عمل چې کوم دی د دې حکمرانان خوشحالیږي. نو هغه آی ایم ایف نه قرضه، هغه آی ایم ایف نه قرضه او قرضه داسې او قرضه هغسې او هغې سره چې کوم دی نو دغه بارودي سرنګونه یې موږ ته پرېښودل او نن په دې ملک کې چې کومه ده ډېره زیاته ګراني ده او ډېر بد خالي ده. نو زه دا ټول حکمرانان د دې ګرم ګڼم او دا زه کرب ګڼم او زه غواړم د فاروق اعظم چوک کې ځم چې سریعام یې پانسي کړم. دا حکمرانان نه دي، دا کوم چې موږ ته په دې سټیجونو باندې دا چغې سورې وهي چې سریعام یې پانسي کړم او صفا یې کړم او دې تاجرانو ته د حکومت پرېږدم. د دوی نه ښه په معیشت څوک ښه نه پوهېږي. دوی د دې وړې وړې اټۍ نه راشه. موجب خان چې کوم دی نو ما سره ولاړ دي څنګه چې ما دا وختي داسې ذکر کوو ډسټرکټ بار صدر چې کوم دی موجب خان ایډوکیټ یو ډېر تکړه قانوندانه او همیشه چې کوم دی سوچ اجتماعي کړی دی او چې داسې مواقع راغلي دي نو هغوی چې کوم دی نو احتجاج کې برخه اخیستې ده. نه دا یوازې چې جماعت اسلامي چې د کومې ډلې د عوامو په مفاد کې احتجاج شوی دی نو دوی یې ملګرتیا کړې ده. موجب خان آی ایم ایف او آی ایم ایف په دې ذهن کې راته یو آی ایم ایف کېنولی دی او دا واحد دا عمل دی چې موږ له قرض راکړي نو موږ پې جشنونه مانځو. نو قوم ته څه پیدا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو ډېره مننه کوم د الف خان صاحب او د هغه د ټول ټیم د چارسدې د تاجرانو د ټرانسپورټرانو د میډیا د ملګرو او د قوم چې نن په یو پیج ودرېد یو کامیاب اړتال یې وکړو. نو زه په دې مبارکبادي ورکوم. زه دا وایم چې آی ایم ایف د اوس نه سن 80 کې قایي صاحب دی الله وبخي چې هغه وایي چې موږ له داړو قرضې نه راکوي. ای چې کومه قرضه موږ له راکړي نو 30% کیک بیک کوي ته واپس لاړی شي او 70% چې کومه قرضه پاتې وي نو یې سره یو ریټسټ راکوي چې ستا به د خاورې دا قیمتي، ستا به د چینو دا قیمتي، ستا به د وړو د غوړو دا قیمتي. که زما ضرورت دی او که نه دی هغه څیزونه هغه ریټلیسټ ما له راکوي او هغه ما باندې خرڅوي. دې وجې نه موږ وایو چې آی ایم ایف دا ټولې معاهدې دې کینسل کړي. دا د انټرنیشنل رولز هم اګینسټ دي او دا د قوم هم دشمن کش پالیسۍ دي. لہذا که دا کینسل شوې دغه کومې پیسې چې میلاویږي هغه دوی په عیاشو باندې لګي. تاسو نن هم وګورئ چې کوم وزیر اعظم کوم کوټ او کومې 3 پیس سوټ هغه اچولی دی او کابینې اچولی دی او ګورنر اچولی دی او وزیر اعلی اچولی دی چې موږ یې په ژمي کې او په جنوري او دسمبر کې موږ سوچ نشو کولی. دې قوم ته یو پیغام ورکړي په دفترونو کې ایر کنډیشن همداسې لګېدلي، چپړاسي پکې ناستي، چوکیدار ناستي، هغه ته 4-5 سیګان لګېدلي. د دې په کورونو کې همدغه طریقه کار دی. ګاډي همدغسې دي، ګاډي هم دی په اشارو باندې دي. دویش ګاډي زما په خیال چې په دې سیشن کې 22 زما په خیال راوند اباوټ 22 دي نوې چې دی نو ګرینډي او ټوډي دا راغلي او د افسرانو یې ورکړي دي. دا افسران د دې قوم د پاره وبالې جان ګرځېدلي. امن او امان هم دغه حال دی، بېروزګارۍ هم دا حالت دی، ګرانۍ هم دا حال دی چې قوم نن په دې مجبور دی بل ورکول یې نشي. نو ځکه یې سیزي نن خودکشي ځکه کوي چې خپل بچي ته کتې نشي
لهذا موږ وایو که نن هم دا قوم راپانسېدو او دلته چې را څومره حکومتونه اخري زما یو ګزارش دی 400 عوامو ته ستاسو په وساطت چې موږ ته د په 400 کې یو چوک څوک وښیي چې ګرین او ریډ سیګنل پکې لګېدلي نو که باته په 47 نه په دې خوا په 400 کې یو پارټي نه دی لګولې چې ټول حکومتونه وکړل پی ټي آی پکې حکومت وکړو پی ډي ایم هم وکړو هغه یو چوک د منتظر خان د خرچ کړي والله دې ورسره خو کې منتظر خان دا کوي کړي خو ځین چې نه چاته سیګنل شته نه چاته سړیتوب سړک شته نه چاته ښکلې بای پاس چې یو سړی پې ووایي چې واقعي نه معیاري سکول شته نه د سټنډرډ هسپتال شته په هسپتال کې تاسو څومره جدوجهد وکړو کم هدف پورې بلاړې همدغه حالت دی دې وجه نه موږ وایو چې د قوم لږ سوچ پکار دی دا روایتي سیاستدانان دي چې دا موږ ریجکټ کړو او د خدای دپاره د خپل سوچ د خاورې سره مینه لري دا خو ټول امپورټډ خلک دي بچی بار تعلیم وي او بیا راشي په ما باندې چې دین هغه مشرک او مسلط شوي او بم د دې ملک نسکی روټي هم دلته نه خوري تعلیم هم دلته نه حاصلې علاج هم دلته نه کوي او بیا موږ وایو پلان کې زنده باد او ډنګرې زنده باد موږ هم پکې قصوروار یو خو زه د دې فرم په وساطت دا ریکویسټ کوم چې د خدای دپاره که موږ نن راپانسېدو خدای ګواه دی چې هفته پس به زموږ ژوند نور هم سخت وي په سپتمبر کې چې کم بینونه راځي په 90 روپۍ باندې به یو یونټ وي موږ به څه کوو पेट्रोल कम ځای ته ورسېدل لوبیا پرون ما یو کس ته ووایي په 580 روپۍ کیلو یو لوبیا ورکړې ده مخکې به خلکو یې چې سم نه ګونګړي به وخورو چڼه به وخورو چڼه هم د هغه شتو نه ووته سبزي هم د هغه شتو نه ووته ژوند دومره تنګ شوی دی قسم په خدای چې خلک سایکاټرسټ ته لاړ شي نو ټول بیماران چې دی نو د سایکو کیسې دي شو د دې ګرانۍ او د دې ظلم د وجې لهذا موږ به راپاسو الافغان غونتې رور به راپاسي زه به راپاسم او دا غریبانان به راپاسي او خپل قسمت په خپله بدلو که موږ راپانسي د سوال نه پیدا کېږي تبدیلي دې راشي او د دې سرمایهدارو جاګیردارو واکدارانو نه به اول خپل حق همداسې غواړو چې نه ګریوان ته به لاس اچو انشاءالله د خپل حقونه به ترې غواړو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د موجب خان د ټولو خبرو سره زه اتفاق کوم زه تاسو ته ما ذکر کوم یو عوامي ډي سي راغلو دا پشکلاوتې ګولې را لګولې دا درونه بدرنګه 400 وه چې دلته به څوک راغلی دا چوک مې ولید نو کندې کپرې وه په دې باندې مونږ چغې ووهلې نو بیا هغه چې کوم دی نو دا چوک راله جوړ کړو نو زه د دې په دې سیاسیانو باندې لکه څنګه پې فخر وکړم تا ماله داسې کمې منصوبې راکړې کومه ترقي دې راکړه ماله روزګار راکړه نو تکړه شه ګراني دې کوه لکه روزګار نشته نن چې د ټریول ایجنسو کاروبار دونه په عروج کې روان دي خلک بهر تښتي بالکل ټیک ده 4.5 لک کسان لاړل وزیر اعظم وایي چې دا څه خبره نه ده هغه خلک لاړل چې کم ټیکنیکل خلک وو کم ایکسپرټ دي کم ایجوکیشنسټ دي چاهې ته ډرین برین وایي ډرین برین هغه چې کم ښه مازغه دي هغه بار روان دي دا څومره د شرم خبره ده او هغه وایي دا څه خبره ده موجب خانو د سیاست ضرورت شته دا موږ خلک سیاستونه شروع کړي دي سیاست کو دی وخت کې قام چې کم دی نو دا خودکشي به زیاتېږي دا کمل دی تاجر چې کم دی نو کرایه نشي ورکولی په دې وخت کې ما چې څنګه ووایي چې د الله یو قانون دی چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي چرې د څوک حال نه بدلي کوم عهد وکړو په ترکی کې خلک راپاسېدل او ټینکونه تیزان واچو هغه فوج مجبور شو او عوامي حکومت دوباره څنګه تقریر کیوي کنه چې بیا په دپی لګي مونږ ورکو الافغان زموږ ورور دی او د تم دا وي اکثر میډیا والا ته مسلې وي چې ان شاء الله د سره پر لیګل فرم باندې مونږ ټول ولاړ یو که خیري او د 400 ټول عوامو ته دې تکړه شي دې په پرچې کوي دې په ام پی او کې فایارونه کوي چې سی خوخه دې کوي زموږ داسې موارد ان شاء الله که خیري نیرانه نیوي شو نیرانه شه د بودلی چې 400 عوام ان شاء الله که خیري دا وعده ده ان شاء الله ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو موجب خان اډوکیټ سره د خپل کابینې دغه چوک ته راغلی و په دغه احتجاج کې ګډون کو کمې خبرې چې وکړې هېڅ کله سیاسي خبرې نه وي عوامي خبرې وکړې او زمونږ سپلي شاه صاحب بلکې زمونږ ارجې زمونږ د ریډیو تکړه ملګری نیم جرنالیسټ هم دی او نیم چې کوم دی نو نیم نه زیات وکیل هم دی څه به وایي جي نن چې دا کوم حالات جوړ دي لکه مونږ سټیجونو ته سیاسي لیډران وځي نو ولي یو مار جنګوي او مونږ قام ورته هسې په بقو بقو ګورو او د قام نه چې کوم بېوقوفه جوړ کړی دی هغوی څه وایي دې لیډر پسې به خبره نه کوې ده پسې به نه کوې قام دې تباه شي غر شي لکه مونږ له څه راکړل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې زما د مشر ورور مجیب الرحمن صاحب خبره وکړه اوس چې کوم دی قوم بیدار شوی دی او هغې هر ښه او بد باندې پوهېږي او انشاءالله یو وخت داسې را روان دی چې دا نشته څنګه چې الافغان صاحب خبره وکړه چې زموږ سیاسیان چې کوم دي هغې مار او نولې لوبوي او خلک په دې تماشه کوي نه زمونږ که وګورو زمونږ د قوم نه که بنیادي حقوق چا اخیستي دي هغه زمونږ همدا سیاسي لیډران دي که فرض که موږ باندې د آی ایم بوج راغلی آی ایم اف دا کم بوج راغی او دا کم قرضونه اخیستي شوي نو دا زمونږ دې مشرانو د خپل ځان دپاره اخیستي دي هېڅ یو داسې دغه کې معاهدو کې هېڅ یو معاهده داسې نشته چې هغه ووایي چې دا د غریب سړي دپاره ده که فرض کا کم یو خبره شوې ده نو بجلی ګرانه کا پټرول ګران کا صحت ګران کا هر یو څیز چې کوم دی هغه د غریب عوام غریب کش معاهدې شوي دي او غریبانان دې لپاره ختموي
غربت نه ختموي. نو لہذا اوس چې کوم دی عوام بیدار دي او عوام چې کوم دی د چوکونو او سړکونو ته راوتي دي. انشاءالله دا چې کوم دی دا د تبدیلۍ یو نښه ده او دا د انقلاب یو شروعات دی. نه جی د هغې تبدیلۍ خبره زه نه کوم. د هغې تبدیلۍ په جواب کې خو موږ نن سبا په دې ځایونو کې ولاړ یو. که فرض که هغې قوم هغې حکومت او د موجوده حکومت د IMF سره دا معاهدې نه وې کړې، دا څه معاهده ده چې زه به پټرول ګرانوم، دا څه معاهده ده چې زه به بجلي ګرانوم. آیا د IMF دا ډیمانډ نشو کولی چېرې تاسو جرنیلانو تنخواګانې کمې کې، تاسو د ججانو تنخواګانې کمې کې، تاسو ټولو به کتلي. بله ورځ زموږ صدر صاحب چې کوم دی د خپلې تنخواو د مراعات د زیاتولو لپاره اعلان وکړ چې ما ته مراعات د 2021 نه 2021 نه زیات کې او په 2023 کې نور زیات کې. نو آیا دا د قوم سره یو خندا نه ده؟ دا زموږ د ملک صدر دی، صدر سره دا ښایي غریب چې کوم دی د بجلی د بل د وجې خودکشي کوي لګیا دی او زموږ صدر صاحب چې کوم دی د خپلو مراعات او زموږ د سینټ چیرمین که وګورو تاسو به کتلي ستاسو د عوامو د میډیا به دولت چې کوم دی هغه ایکټ پاس نه شو. که فرض که پاس شوی وی نو بله بېله خندا وه چې د هغه د ګور کفن هغه اخراجات چې کوم دي نو هغه هم د هغه په هغه ایکټ کې شامل و، هغه ته مراعات ورکول. او زموږ د غریب عوام سره د هغه نه بجلي اخلي، هغه نه یعنی د صحت هغه سهولیات چې کوم دي هغه مخلي لګیا دي. نو لہذا دا کم احتجاج چې شو په غونډ پاکستان کې د معزز او زموږ د ګران مشر سراج الحق صاحب په کال باندې او د عوامو چې هغې کې کوم برپور سات ورکړه، نو انشاءالله دا یو قدم دی د تبدیلۍ طرف ته، د انقلاب طرف ته. او انشاءالله ډېر زر دې قوم ته چې کوم دی د دې بنیادي حقوق به ملاویږي. زما ورور مجیب الرحمن صاحب خبره وکړه چې د 400 عوام دي که فرض کا دا انتظامیه د هغې خلاف څه داسې لیګل ایکشن اخلي نو انشاءالله تر سپریم کورټ پورې موږ د دې ذموار یو. د هغې چې کوم دی فري اف کاسټ هغې ته به موږ قانوني امداد ورکوو او د هغې کیسونه به لړاوو. او انشاءالله دا انتظامیه دا جرأت نشي کولی چې د دې قوم د 400 پښتنې خورې خلاف داسې اقدامات والي. زما دغه سبمیشن دی چې انشاءالله دا چې کوم دی د تبدیلۍ دپاره او د اسلامي انقلاب دپاره یو لومړی قدم دی جي. او انشاءالله دا به موږ داسې کنټینیو او مستقل ساتو، دا به موږ جاري ساتو انشاءالله. زیاته مننه کوم آصف خان اډوکیټ، ډېرې ښکلې ګټورې ژورې خبرې وکړې. ګرانو کتونکو راتلونکي وخت د دې سیاسیانو داسې دی چې څخه انډې وي او څخه ټماټر وي او د سر ولې نښه کې دا کم چې دا د هلته لاړ شي که نه په سټیج باندې او زه یم چې داسې غټه ډنډر ته ونیسم او ډنډه وي د کټ خپه وي نو بله لار تاسو سره شته دی نه. او دا غواړي ټولو سیاسي لیډرانو ته وایم ښه د یوم چې کوم دی نو زه پاس نه ساتم، صرف دا تقریرونه م راته وکړل، دا وعدې م راسره وکړې. دومره غله ستاسو نه بل غله نشته، د ستاسو نه بل غټ غله نشته دي چې خپلې پارټۍ چې کوم دی د هغې نه پراپرټۍ جوړې کړې او انخطې یې بس د خپلو د MP به لاړ شي د سره به درک نه لګي او چې دلته کې راشي نو په کوناټي به تمانچه مې په کوناټي او ځمکې به مې دغه مې راشه. زاهد خان زمونږ ډېر تکړه صحافي چې کوم دی هغوی دلته کې موجود دي. زاهد خان دغه احتجاجونه دي اوس خو احتجاج پاکستان دی نو احتجاج پاکستان ته به مونږ څه وایو لکه دا به مونږ ټول عمر د احتجاجونه کوو. یاره لقان ته خو هغه خبرې ټولې وکړې، مجیب خان درپسې هم خبرې وکړې او د هغه ته زه ډېره پرځونې وړاندې کوم چې د نن باروم هم په دې چوک کې موجود دی، په د 400 په فاروق اعظم چوک کې د 400 باروم او دا یو ډېر ښه قوت دی، یو ډېر تکړه قوت دی ځکه چې دې وخت کې د چا سترګې دي نو هغه د پاکستان وکلاتو دي. عام سړی خو چې روزي نو بس بغیر وارنټ، بغیر پرچې، بغیر های کوډ پرېږدي او یو عام اسپی راشي هغې اوچت کې ور واچي. او دا یو میسیج ورکوي چې په دې ملک کې دې وخت کې لاین آرډر چې کوم دی نو هغه نشته. نو چې په کوم ملک کې قانون نه وي، لاین آرډر نه وي، نو هلته کې بیا د غریب همدغه حال وي. د ګرانۍ چې کوم دوی په یو بل باندې دا دغه ورړی چې د خپل پیړې ورړی چې دا د ګراني راوستې ده او د ګراني راوستې ده، دا د هر یو سړي خپل کار دی. هر یو سړي ته وایي IMF وله ورکوي پیسې. ټیکنیکل خبره ده چې IMF تاله پیسې درکوي، تا ته به وایي ته مال دا قرضه څنګه راواپس کوې. عام خلک چې ته ماله پیسې راکوې نو ته ما ته ګورې چې ته ماله 10 لک روپۍ راکوې، ته ما ته ګور چې زاهد به ماله 10 لک روپۍ د کوم ځای نه راکوي. نو که ته څه وینې زما شاته چې دی ماله دې ځای نه راکوي نو ته ماله قرضه راکړې، ګنې 20 باندې به ته ما ته وکړې. IMF چې تاله قرضه کوي تا ته وایي چې ته ماله دا پیسې د کوم ځای نه راکوې نو ته ورته وایې زه به د غریب د سر منډ نو کاږم او بل څه خو هغوی سره شته نه. اشرافیه خو ناسته ټوله په اقتدار کې ده.
نو هغه هم د دغه غریب چې کله دوی مذاکرات کوي نو هغه صرف او صرف د دې غریب په سر چې څونه به ترې وکاږو وایي دونه به ترې وکاږي دی وایي دونه به ترې وکاږم د ټیکس په مت کې که د بجلۍ په مت کې که د ګیس دا بجلي خو په IMF په هر مذاکراتو کې دا په ټاپ پرایورټي باندې وي نو دا څنګه چې مجیب خان هم دا خبره وکړه چې دا به زر تاسو ته په ستمبر په میاشت کې به دا تاسو ته په 90 روپۍ یونټ میلاویږي خو که ته د حکومت ټیون ته وګورې یا د وزیر اعظم ټیون ته وګورې نو هغه بالکل بدل دی هغه په غوږ باندې غوږ یې نه ګرېږي په دې باندې چې څه د غریب حال روان دی دا چوکونه دا زه یم چې دې وخت کې به نن د جماعت اسلامي چې کوم احتجاج دی یا د تاجر برادرۍ چې کوم احتجاج دی نو دی به اربونه روپۍ نقصان ورکړي وي د پاکستان معیشت ته خو که ته حکومت کې بیا هم د وزیر اعظم نه نن څوک تپوس وکړي نو ورته دا جواب ورکوي چې تو کیا هوا چې په ټول ملک احتجاج دی نو د هغه جواب دا تو کیا هوا نو چې کله بالکل دا د خولې والو د دې شاته خبره څه ده دی ولې وایي چې کیا هوا د دې غټه وجه دا ده چې دا د په وټ نه راغلی نه دی وټونه کوي که دی وټونه هم کوي نو دته به وټونه اچولي کېږي دا اصل کې عوامي خلک نه دي که عوامي خلک وو نو دوی به دا خبره نه کوله خو دا خو په جاز کې کښېني دلته کې راشي لکه اکساډار صاحب په کوم ورځ چې حکومت ختم دی په هغه ورځ هم په هغه سرکاري جاز کې چې په کوم کې راوستو نو هماغه جاز کې لندن کې کوشو دغه شان دا سړی هم چې کوم دی نو چې په کوم ورځ د حکومت ختم شو کو کال شو کو دوه شو کو هر څو نه پورې دوی کوشش وکړو بوتلې شو چې په کوم ورځ حکومت بند شي نو دی په دغلته اسلام آباد ایرپورټ نه په جاز کې کښېني او دی به خپل منزل مقصود ته لاړ شي دا هم د لندن نه راغلی دی په کابینه کې ته کسان وګوره د 400 پکې یو منسټر دی هغه هم د انټرنیشنل NGOs چې کوم دی نو ملازم دی نو دا د هغه ځای نه خلک راشي او د دوی عوامو سره څه کار نه دوی نه فیصلې ځکه په اسانه اخیستی شي چې دا عوامي خلک نه دي دی عوامو ته جوابدeh نه دي خو اوس علاج څه دی علاج هر ایکسپرټ نه د هر پوه خلک نه چې تپوس ته کې نه بوي چې علاج یو دی چې عوام را پاسي او دا په سوشل میډیا هم دا خبره ډیره ده او دا حکومت ته وارننګ هم ورکول کېږي که کله د پاکستان عوام بغیر د جنډې نه را پاسېدل بغیر د جنډې نه چې یو سیاسي جماعت ورته نه ویلې او چوک یې بند کړه یا یو شارع بند کړه یا وی چې موږ اوس دا ځان خلاصو د دې سیسټم نه نو بیا به د حکومت سره جواب نی خو د پاکستان خلک کې پوه خلک هم شته او هغوی بیا د شام او د عراق او د مصر او دغه خلکو ته ګوري چې د هغوی کوم حال روان دی نو ښه خان جنګۍ ته ځکه او د هغې نه غلطه پیدا لي د دغې سوچ نه د دغې پوهې نه د عوامو د دغې پوهې نه او د دغې زه وایم چې یو ډېر ښه سوچ نه چې خان جنګۍ ته دا ملک نه بوځي د هغې نه دغه اشرافیه چې کوم دی نو غلطه پیدا لي او د دوی دا صبر بار بار ازماوي تاسو طالب خان صاحب ما بل ورځ ویلو چې د خلکو دا کم دا به یو بلک کوي دا بالکل تر دې راغلي دي او دا زه وایم چې حکمران په دې باندې سوچ وکړي فکر وکړي یعنې موږ د میډیا خلک یو موږ ته وایي تاسو نیوټرل اوسئ تاسو به چا نوم نه الی او چې یو نوم والی نو بیا به ځئ او مخالف له به ورځئ او مخالف نه هم تپوس کوئ خو موږ ولې زه انسان نه یم زه هم یو شهري یم زه به هم خبره کوم زه به هم کوم په جار جقه به کوم باوجود د دې چې په موږ باندې هم چوکۍ ایښې ده مجیب خان ته مې اوس سیټ ته وایي چې ګورې ځان تیار ساته زموږ په 400 کې کم صحافي هم اوچتولی شي په سوات کې موږ وکتل فیاض ظفر او بیا دغه بل ملګری شکیل ملګری دا هغوی ته FIR یې په دې باندې صرف او صرف یې ګناه دا وه چې هغه د عوامو خبره یې کړې وه هغه ایکسپریشن او اظهار رای خیال خپل اظهار یې کړو د هغې په اړ کې چې کوم دی نو هغوی ته د 13 MP او د دهشتګردۍ او مړ څه پرچې پرې ورچي او RDC چې کوم دی نو وروره ببرشیر ته جوړ شوی دی خو زه خو د خپل انتظامیې ته وایم چې ګورې 200 ځله سوچ کوئ د 400 په یو صحافي په دې خبرې به کوي په هر ځای کې به احتجاجونه کوي دا هم اورېدلي دي دا هم اورېدلي دي چې خبر روانه ده چې په نیشنل میډیا باندې دی د احتجاجونو د ګرانۍ چې کوم دغه دی د کمپین دی یا د جلسې جلوسونو کوریج دی دا د بین کړي شي دا د پیمرا د اړخ نه یو سرکولر جاری شوی دی څه میډیا پې عمل کوي څه پې لږ کوي څه پې ډېر کوي زه دا سوشل میډیا چې کوم دی زموږ دپاره غټ هتیار دی بیا سوشل میډیا باندې موږ لګیا یو خبرې به هم کوو دغه سیاسي جماعتونو به هم کوو د دوی اواز به هم کوو او خپل اواز به پکې هم شاملو او دې نه به یو طاقت انشاءالله جوړو او د عوامو سره به ولاړ یو خو عوامو له راویښېدل پکار دي بله ورځ په ګروپ کې یو خبره وشوه د نوید بوی به هم پکې تاسو هم په هغه ګروپ کې مې
نو هغې کې یو خبره وشوه د شپې 12 بجې یو نوټیفیکیشن وشو خو د هغې نه مخکې پیک نیوز و لا ولې موږ چیف اوله پیک نیوز وچلو نو خلکو وی چې کوم د پی ډي ایم نه یو مشوره وکوم چې کوم د پی ډي ایم خلک وایي چې هلکه پیک نیوز مه کوئ دا جرم دی او دا دغه دی بیا ما یو پوسټ وکړو چې دا وده قوم چې کوم دی نو دا چې ښه ډېر وده شي ګهرې نیند کې لاړ شي نو بیا واپس یو نوټیفیکیشن راولي چې سهار راپاسي نو هغوی ته نه پته لګي تیل واچي او بس راځي نو یو مشوره وکوم د دې خوب نه لږ راپسې زه ولا یو کوم زه مشوره مې دا ده چې سپری نه ده د زخرو سپری را باندې وکړي چې مړه شو بله والله خو بله راسري سلار هم شته دی د لګانو ای بې غیرتو سریام درته په دې وایم سریامه چې لاس هم خلاص او تور هم تېره موږ د هغې نه بچ کوو دا ما سره نوید خان ولاړ دی نوید خان زما ګراني شته ګراني نه ده دا یزیدیت دی ګراني ویل دی ته مسلماني ویل دی دا د یزیدیت هم خبره اورېدلې ده او بل زه دا وایم چې زمونږ احتجاج د ورلډ بینک آی ایم ایف او زمونږ د وطن د خانانو دی نور ټولې سیاسي پارټۍ چې دي چې هغه اره ده هغه په وړه سطحه ده هغه په غټه سطحه ده هغه روره پیداګیر دی لکه تو ګوره سیاست ته روزي یو ورځ یو شان پوزیشني بیا چې ته ورته کامیابي میلو شي کوم ځای ته ورسي دا قوم ولې په دې باندې نه پوهېږي بل لکه زمونږ صدر دی که وزیر اعظم دی دا ټول کټ پوتلي دي دا لکه دا کاکړی چې راوسي یو ورځ یې کمیس پرتوګ اغوستي ګړندې ګرځي بله ځای پینټ او ټی لګولي یا لکه نو خدای دې په سر تاله شي د دې قوم دا 2 روپۍ خاطر ملک دا دومره احتجاج نن زما د قوم آیاته خطره ده او آیاته داسې خطره چې زمونږ ډېرې میندې خویندې تورسرې بېوسي ډېر خراب شوي دي دا به بې پردې کېږي که موږ راونوتو موږ سختې ته موږ مرګ ته موږ جیل ته موږ ځان ونیوه اوس لکه پاکستان 25 کروڑه آبادي او 2 کروڑه دې مړه شو دا باقي نسل خو به بچ کړو که نه او که دوی 25,000 روپۍ بل رالیږي 20,000 روپۍ بل رالیږي ماله دې روزانه د ټرکونو په حساب ټرکونه دې ماله رالیږي زه به ورته 400 نه د میاشتې په 10,000 ټرکونه روزانه هر سهار ډکوم دا زما چیلنج دی دومره بېروزګاري او دومره بد حالات دی ګرانو کتونکو سوچ داسې کې اجتماعي سوچ کې د دې زنده‌باد او مرداباد نه بس روزې دا څه کوئ تاسو په زنده‌باد او مرداباد تباه کړئ دا ګرانو کتونکو ما سره نوید دی او نوید زه د پارټۍ په وجه باندې نه چې چېرته هم مسله وي روچتۍ یې په دې مې ډېر زیات خوښ دی چې هغه ځای کې وړاندې وي نوید بس مختصر مختصر خبره دا ده چې نن کوم احتجاج دا احتجاج له خلک وایي چې دا غریبانان نه راوځي دا ځکه نه راوځي چې غریبانان چې کوم دي د حکومتونو دومره ډیپریشن شکار کړي دي هغوی وایي که موږ مازدیګر کور ته مزدورۍ له نه لړو او مازدیګر کور ته ځو نو موږ به بچو له څه رزق کړو دومره ګراني ده بېروزګاري ده موږ د حکومتونو ته دا ویو چې خلک دومره تنګ شوي دي انشاءالله چې عنقریب په دې ایوانونو کې دا ناس خلک چې کوم دي سره د کورسو به د روډونو ته راولو د دې چې کومې بنګلې دي کوم کورونه دي دا عوام به انشاءالله په دې ورځي او انقلاب او سیول نافرمانۍ ته ورځې ډېرې کمې دي موږ دې خلکو ته ویو چې د ستاسو خو به بیا بار ملکونو ته وتښتئ خو دلته را غریبانان چې کوم دي دا په خانه جنګۍ کې مخته کوئ او موږ دې غریبانانو ته دا ویو چې کله خانه جنګي شروع کېږي نو لومبی به دا ایوانونو والا چې دي چې تر دې موږ د بار ملکونو ته د دوبۍ ته د دغه ته ونه پرېنږدو تېښتې ته نه ناجي د پی ډي ایم مشر چې کوم و د فضل الرحمن زوی د فضل الرحمن زامن چې کوم دي نو هغوی په انګلینډ کې ناست دي سیر سپاټولو ته دي زمونږ غریب بچی دلته د لوږې نه مړ کېږي د هغه بچي چې کوم دي هغه سیر سپاټولو ته دي موږ ورته ویو چې تا خو دومره غټ پټکې په سر کړی دی تا د 15 میاشتې حکومت وکړو وړو دې کوم ځای ته ورسولو تا ستا مهنګایي کم خلاړه ته نن د مهنګایي خلاف نه راوځي دا نن د ټولو نه غټ منافق په پاکستان کې هغه مولانا فضل الرحمن دی چې ته په اسمبلی د پی ټي آی په وخت کې خو ته د مهنګایي خلاف راوتې نن چې عوام د لوږې نه مړه کېږي خودکشیانې کوي بچیه لالي قتلي نو ته دغلته ناست یې او دنه تا خپل علماو ته دا ویلي چې په هر جومات کې د جمعې په خطبه کې هغوی دا وایي چې علما چې کوم دي ستاسو به هلته سپارش کوي هلته هم دغه کوي نه علما د چا سپارش کوي هر سړی به په خپل ایماندارۍ په خپل دغه عمل باندې جنت ته ځي نه د مولا سپارش باندې ځي دا مولیان چې کوم دي نن د پاکستان چې تباه او برباد دی زموږ د دې مولیانو نه دی چې دوی په دې هغه کې ممبرو ناست دي او خلکو ته خلک یې ګمراه کړو خلکو ته دا ګراني د الله د اړخه ده دا د الله د اړخه عذاب دی نو چې نن د الله د اړخه عذاب دی نو صرف په ما دی صرف په دې غریب دی که نه په دې ایوان کې دغه مولانا فضل الرحمن منافق چې د هغه بچي په انګلینډ کې ګرځي په هغه خو نه دی که نه هغه چکرو له روان دي نو زه دا وایم چې دا قوم دې را بیدار شي او د دې ایوانونو باندې ورشي هله به د عمل ټیک کېږي ادروایز د عمل نه ټیک کېږي صحیح ښه ګرانو کتونکو
دا ده چې کومه خبره وکړه نه شراب خو موږ نه څکو په دغه ایوان کې څکلی کېږي که نه د عذاب په دوی ولې نه راځي واقعي چې په موږ باندې عذاب دی دا موږ به بس دا عذابونه دا ګناهګار بس موږ یو سار روز ځانه خولي وباسو مزدوري کوو چې بچو له څه یوسو هلته راته چې ماښام لاړ شي نو بچي راته جاړي بابا څه دې راوړل زه ورته یم بچي څه مې راوړل ټول ورځ چې وګرځېدو چې بل ته ګورې هغه سره څه دي دا وګورئ جي ګرانو کتونکو زه د خلکو په دې سترګو کې نور مرګ وینم یا د خپل ځان او یا د بله نو لحاظه دا خپلې قبلې درست دی کې چې بیا هم غورې ته توبې ځای نه قبلیږي او دې قام ته مې دا دغه چې د سیاست نه روزې او عوامي سوچو کې مننه